غریب عوام بیړه غر کاکا او حالات تاسو ګورئ چې کوم دی د کرونا فنډونه دی پکې مسلسل لګیا دي خپلې وانې او د وانې سټارټ کړي دی یو بد نظام روان دی جنسوم یو غټه ناکامي ده او په دې دغه دی له شرم محسوسول پکار دي چې د اخلاقیت حد دی پار کو دغه چې ګوري عدالت اجازت ورکړي او عدالت نن تدلین هم تاسو بیا غټ خلک چې تاسو په ایرپورټ سړی ساروي ولی عدالت چیلنج کیږي دا سیاسي نابالغ خلک راغلي دي او په مونږ مسلط شوي دي دا الیکټډ نه دا سلیکټډ دي تاسو خو پته چې په ټول پاکستان کې د امیر مقام صاحب غونډه کې شخصیت بني میا صاحب دی په سیکنډ نمبر چې په خدمت خلک کې داغنه بهترین سړی نشته او نو پیدا شي تاسو ورنه ځکه کالو میا صاحب صدا کالو کا شهباز شریف صاحب کا نور وګوره ټول په صداګانې ملو شو اصلي به سا جیلون ته مریم بیبي وګوره جیل تلاړه وروته هیڅ نشته یو 2 روپو کرپشن په دې ثابت شو سپورې نه बड़े बड़े सरदार गिरे ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे पाटा के सब दस्तार गिरे मजहब के ठेकेदार गिरे बड़े सिप सालार गिरे इस मिट्टी के गद्दार गिरे मुंसिफ गिरे बार बार गिरे इंसाफ के दावेदार गिरे मान रहीम ګران قدرمن کتونکو سهیل باچا یم او را سره ناست د مسلم فیډریشن صوبایي صدر د مسلم لیگ نون سید حیدر شاه باچا دی باچاجي هرکلی درته وایو دا راته ووایي چې ستاسو په پیښور په کیپیټل کې د تحریک انصاف په دې صوبه کې په دې ملک حکومت دی تاسو په خپله څونه مطمئن یې اصلاحات ته په کم نظر ګورئ د هغوی ترقۍ ته په کم نظر ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه پهله تاسو ته ستاسو ټول ټیم ته اختر مبارکي او کتونکو ته هم اختر مبارکي تاسو ته ښه پته ده چې تحریک انصاف ګورنمنټ د غریب عوام بیړه غر کاکا او حالات تاسو ګورئ چې کوم دی د کرونا فنډونه دی پکې مسلسل لګیا دي خپلې وانې او د وانې سټارټ کړي دی یو بد نظام روان دی نو تاسو ته ښه مونږ نه ښه علم دی ځکه چې جرنالسټ یې سیاسي نابالغ خلک راوستي په مونږ مسلط شوي دي باچاجي دومره لوی ووټ په دویمه پیره په صوبه کې بیا په ملک کې اخیستل بیا د پولیسو اصلاحات بیا د هغوی د روډونو بیا د سوات موټروې دې ته په کم نه دا خو تاسو ته پته ده چې دا دی نه دی غشتي دا سلیکټډ دي دا چې چا راوستي دي دا مسلط شوي خلک دي او انشاءالله ډېر زر به دا تاسو شرمنده وینئ ډېر زر او پاتې شو تاسو چې سوات اکسپریس وی یا دلته دغه خبره مو وکړه دا خو دې نه دي کړي جي دلته کې زمونږ د سوات خلکو دا غوښتل چې یاره خپل وزیر اعلی راولو محمود خان تاسو ته مونږ خپل وزیر اعلی درولېږو نو دا نه وه ټیک یاره دا چې کوم دی دا په وټونو نه راغلی دا سلیکټډ چې کوم دی د دې د فیملی سیاسي بیکګراوند شته نه او چې کوم دی دلته په ووټس په دغه لحاظ سره د پاکستان مسلم لیگ نون یو غټ ووټ بینک پروت دی مخکې مو اوس هم دی بیا ویم انشاءالله ځکه چې ستاسو په سوات کې ستاسو په سوات چانګلا په ورن ډسټرکټ کې چې امیر مقام صاحب څومره کارونه کړي نو چې مونږ هر څومره دغه غله ورکو ډېر کم دی شاباسي مقام نظر په سی ام هاوس او هغه وزیر اعلی جوړېدو او د سوات کم کمپین چې چلول یا په صوبه کې نو هغه دغه وی چې خپل وزیر اعلی ورکول ضروري دی خو پبلک چې دی یا تاسو چې کم الزام ولګو نو په دغه طریقه باندې یارالو خو دا وخت مونږ د تحریک انصاف کم مشران وګورو یا د هغې د صوبایي اسمبلۍ غړي وګورو نو هغه چې دا هر سمون کړي په دې کې د بل چا کردار نشي تاسو ته خو پته ده چې په ټول پاکستان کې د امیر مقام صاحب غونډه کې شخصیت بني میا صاحب دی په سیکنډ نمبر دا وجه ده چې ګوره مړي ژوندي کې په ولس په پولیس په خدمت خلک امیر مقام صاحب یو نامه لري او چې کوم دی هغه په جی ان ان او په نور نیوزونو څه ټایم کې چلی دی تاسو خو به ما نه ښه خبرې تاسو دغه علاقې چې په خدمت خلک کې د هغه نه بهترین سړی نشته او نو پیدا شي دویمه خبره تاسو خبرو وکړه ډېره مزیداره خبره وکړه چې خپل وزیر اعلی ناره لګېده دلته چې کوم دی امیر مقام صاحب چې څومره مطلب وزارت ورته چې نه دی میلو چې کوم مشریانې میلو دي یا دې نه مخکې کوم دغه ورته میلو دي ای په خپل خدمت خلک په خپله منډه تړله په خپل دغه خو هغه ما ته ده وایي هغه پکې ځان له څه کړي دي
دا هغه چې سي الحمدلله هغه لپاره کافي دي. خو زه دا ویم چې هغه څومره خدمت د سوات د شانګلې دې علاقو خلکو له کالام مدین بحرین د علاقې وګوره که نه ښه زه تاته وزیر اعلی دلته دی د هغه ټورسټ سپورټونه دي دلته په سوات کې تاسو وګورئ که نه هر څه بند د کرونا د وجې بند کرونا یو بهانه جوړه کړې بهر ملکونو نه فنډونو دی یو بد یو ډېر ښه نظام سټ کړی. ته ووایه چې ستاسو دغه وفاق کې د مریم نواز یا ستاسو کم نزدېکت دی کوم الزام چې په دوی لګي چې یاره دوی ملک لوټلی دی اغلا یې کړی نو واقعي د شریف فیملی دومره مال ویستی نو دا خو هسې خلک یو ډېر چې وایو دی له شرم پکار دی چې د الفاظ یوز کوي دا یو څو کسانو پروپیګنډې دي تاسو ته وګورئ 2 کالو میا صاحب سزا کال وکړه شهباز شریف صاحب وکړه دا نور وګوره ټول به سزاګانې میلاو شي اصلي بېسه جیلونو ته مریم بیبي وګوره جیل ته لاړه رووته هېڅ هم نشته یو 2 روپو کرپشن په دې ثابته شو څه پورې نه نیب والا خستلو کې اف ای والا خستلو کې نور خستلو کې ایجنسیانو خستلو کې سی په ثبوت کو څه پورې هېڅ نه. دویم خبر ته کوم چې اخو پرېږده د هغې چې کوم دی صوبې صدر انجینر امیر مقام صاحب خبره وکړو هغه شهباز شریف صاحب سره میا نواز شریف صاحب سره دی فیملی سره چې کوم دی په دغه وګوره چې مطلب هغې سره یو په نره ولاړ دي په یو پلیټفارم ورته چې کوم رنګ ولاړ دي په هغه وګوره که په هغې الزامات ولګېدو څه پورې ثابت شوي نه دي د هغه بچي د هغه بچو له وګوره په روژه کې د هغه بچي اف ای ولو چت که سزاګانې او دغه هېڅ پې نه ذهني شاقونه هغه خو دا راته ووایه چې کله مونږ په ټي وي باندې ګورو د تحریک انصاف کم ایم این ایس چې دي کم وزرا دي هغه ستاسو ښه ټیک ټاک د مسلم لیګیانو کلاس لي یا خاموشه هغه جذبه نه وي په هغه ټي وي باندې هغه ډېر خاموشي اختیاروي دا څه وجه ده؟ دا سیاسي نابالغه خلک راغلي دي او په مونږ مسلط شوي دي دا الیکټډ نه دا سلیکټډ دي چې کوم الیکټډ خلک دي زه خپل دغه خبر وته تاسو کوم زمونږ ایم پی ګان خو ډېر دي خو اختیار ولي صاحب نبدي ایم پی زمونږ دې ته صوبې اسمبلی کې کش خو کی ټول غلي ناست دي خبره نه ورځي دي له خبرې کولې نه شي دي له دا ټول هغه میټریکولیشن دغه دي بچاجي دا اوس چې کب تاسو الیکشن یې ګټئ نو آیا د اسټبلیشمنټ سره ستاسو لږ کردار روغه شوي ده که نه دغه پکې څه نشته دا تاسو هغه عوام چې دی هغه ډسکریج کېږي او بیا مسلم لیګ یا پیپلز پارټۍ طرف ته رجحان ګوره تاسو وکړه د پرویز خټک علاقه کې مونږ الیکشن ګټو الحمدلله مونږ کې زمونږ پاکستان مسلم لیګ نون کې بیا انجینر امیر مقام صاحب چې د هغه لاس پچوي نو هغه سوال نه پیدا کېږي چې دغه شي دغه خدمت دغه په هغه علاقو کې چې څومره تاسو ګورئ چې څه مسلې د هغې مسایل ازاله دې نه علاوه نور چې څومره دغه دي تاسو هر څه خپله ښه وینئ. دا راته ووایه چې دې صوبې تاسو صحیح نه د دې قوم دا چې کومه مهنګایي ده دا چې دا وخت کم غربت دی دا وخت کم خلک چې دی نو په ډاکو شروع کړي د هغوا به تاوان ته رجحان کېږي د دې مستقبل صحیح نه دی د صوبې. زه دا وایم چې دا خو هر څه غرق تباه برباد دي او نور هم بربادي طرف ته روان دي چې کوم دا بیکاره او نااهله خلک یې کینولي راوستي کینولي دي چې څومره وانې دوانې کولی شوې کې او د دې یو ډېر چې کوم دی د ملک د بربادي طرف ته روان دی او لاړو نور به هم بربادېږي نو چې دی اوس نه فیرلاین چې نو ډېره ښه ده یعنې دې د مزید د دې په بېزتیانو او په دغه باندې انشاءالله چې دی بهر کېږي د دغه دا راته هم ووایه چې د نواز شریف بهر پاتې کېدل شهباز شریف تلل تاسو مسلم لیګیانو سترګې چاته دي چې یاره سبق او لیډرشپ زموږ بهر ته روان دی که نه مریم نواز ته یو دا وخت سترګې دا جی هغه روان دی میا صاحب صحت دغه کې هلته دی او شهباز صاحب چې کوم تلو هغه تپوس له تلو او عدالت ته غیلې اجازت ورکړو دا اف ای والا ایثار کو دا هم یو غټه ناکامي ده د اداروم او د ایجنسوم دا یو غټه ناکامي ده او په دې دغه دی له شرم محسوسول پکار دي چې د اخلاقیت حد دی پار کو دغه چې ګوري عدالت اجازت ورکوي او عدالتونو ته عدلین هم تاسو بیا غټ خلک چې تاسو په ایرپورټ سړي ساروي ولي د عدالت هغه ریټ چې دی هغه نه منل کېږي عدالت چیلنج کېږي او ان شاء الله موږ دغه کړی دي ته به خپله پته ډېره زرو لګي. ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو